اجازت زما غاړه اجازت نه راکوي نو ټوله به خامخا ووایم ډي پي اي صاحبو جمال ختم سلن خبرې تاسو ته وکړې خو جدید خبره دا ده ما په څه باندې خبرې وکړې یو ډېر منظم سازش روان دی زموږ ستاسو دا چې کومه بیداري زموږ په ولس کې راغلې ده بیا په خصوصي توګه زموږ په تعلیم یافته ځوانانو کې کومه بیداري راغلې ده د هغې خلاف ریاست یو سازش شروع کړی دی په هر یو ځای کې په یو رنګ یا په بل رنګ قسمه قسم مشکلات جوړوي په څه داسې طریقې سره د پښتنو ځوانانو د پیغلو د تعلیم د سلسله چې کومه ده په دې کې څه داسې خنډ و تاسو ولیدل په ملتان یونیورسټۍ کې څه روان دي هلته هم وخت په وخت زموږ په ملګرو باندې په یو رنګ په بل رنګ اپډیټ کېږي او داسې ماحول جوړولو کوشش کوي چې دا پښتانه تعلیمي دورو ته راتګ بند دا به پنجاب یونیورسټۍ کې تاسو ولیدل زیاته هره درنه ورځ یو ماحول داسې جوړېږي بیا خو زه د ګوبل یونیورسټۍ په کانټکس کې زه دا خبره خامخا وکړم چې په ګوبل یونیورسټۍ کې موږ داسې خبرې وخت په وخت ډېرو مودې کې اورېدلې دي چې د ګوبل یونیورسټۍ نه یې بیخي یو پوځي چوڼۍ جوړه کړې ده کله هغې راځي په افتونونو کې ریهرسل کوي کله هغې راځي خلکو له لیکچرې ورکوي کله هغې راځي خلک په دې خبرو کې پټوي چې کوم تاسو بانکي پروګرام له ولګېږي نو د خلکو په یو منظمه طریقې سره د قومي پاڅون د قومي بیدارۍ نه د خلکو توجه لرې کولو لپاره وخت تلف کړی او زه آفرین وایم په دې ټولو ځوانانو باندې د متحده تحفظ د ټولو تنظیمونو ملګرو چې هغوی د دې هر قسم حالاتو مقابله هم کړې ده او خپه کلکه خپه نه ده ورته بیا په میدان هم ولاړ دي وهال ټکول هم خوړلي دي ټوټانونه هم خوړلي دي فایرونو سره هم مخامخ شوي دي جیلونه هم خوړلي دي خو بیا هم ډېر په نره په میدان ولاړ دي او تر ډېره حده پورې دا قسم منصوبو ته او دا قسم سازشونو ته شکست هم ورکړی دی او په دې ټول عمل باندې زه د ګوبل یونیورسټۍ چې څونه سټوډنټ لیډرشپ ته دې ټولو ته آفرین هم وایم او خامخا ورته وایم ملګرو ګوبل یونیورسټۍ سره زما خپل یو داسې عقیدت دی یو داسې تړون دی چې هغه به تر مرګه پورې زما برقرار وي ورسره ځکه چې زه خو د غورځنګ سره د کوم غورځنګ سره زما تعلق دی زما او د نورو په خلک باندې پښتي هم د ګوبل یونیورسټۍ خو داسې نظریه ده چې د کول ته یو لیډرشپ ورکوي او یو لیډرشپ ورکړی دی نو په راتلونکي وخت کې هم د ریاست دا ویره ده چې د دې ادارې نه دومره داسې قیادت راوځي چې هغه به بیا دې شي هغه به بیا دلته اکیډمیا ته هغه به بیا څوک به یو ښه فارمسست جوړېږي څوک به یو ښه میتھمیټیشن جوړېږي څوک به یو ښه بزنس ایڈمنسټریټر جوړېږي دا که په هر یو فیلډ کې د هغې تفریح او د هغې شعبې لیډنګ کوي په خپله صوبه کې نو په کار مجموعي طور به په معاشره کې یو داسې ماحول جوړېږي چې د ریاست جبر خلاف به په هره طبقه کې لیډرشپ راوړي او هغه به په هره طبقه کې د هغې جبر مقابله کوي نو دغه شان د یو مجموعي
سوچ او فکر چې په معاشره کې بیدارېږي چې زما په خیال د دې سیمه ریاست دا به تر اوسه مې وارخطا دی زموږ دا فکر او زموږ دا سوچ دی چې ریاست باید خپل اصلاح وکړي دې قوم کې زموږ سره بیداري راغلې ده چې دا په دې ګومنه کې دا هر څه ربر او ربر نور ورته کوي زموږ سره بیداري سره تاسو څنګه غلې ده دا ریما د هر څه بالکل سره وګورئ ولاړ تاسو د فریاد تاسو د مطالبې چې څونه دي دې څه دلته موجود دی نو په ورځ خپل ګټل شوی دا پکړه دی دلته پیدا هم شوی دی او د هم تاریخ د پاکي سمبل اجلاس دی هغه کې بہت دا خبره راوځوما چې څونه تاسو مطالبې دي د دې مطالبو د حل لپاره د پاکستان هر یو فلور باندې خبره هم کوو څوک سره تاسو مطالبې دي کولی شئ وکړئ